دوستانو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. زړه د کومې نه تاسو ته هرکلی او ستړي مشي وایو. دوستانو تاسو وینئ ګورئ چې زمونږ ډېر خواږه ملګري، ډېر وسداره، ډېر امیر کبیر خلک د خپلو ماتحتو او د خپلو حاجتمندو سره خیر ښېګړه کوي. څوک لږه کوي، څوک ډېره کوي، څوک ډېره هم زیاته کوي، خو په دې کې د ټول نه بنیادي څیز اخلاص دی. که چېرې موږ په خپلو صدقاتو کې اخلاص کوو، ریا نه پکې ځان ساتو، د نمود نه پکې ځان ساتو، شهرت نه پکې ځان ساتو، د سیاست چمکاوېدو نه پکې ځان ساتو، نو زه وایم چې که چېرې دا نن سبا کم مرسته د فقراو، غرباو، محتاجو سره روانه ده، د موږ د بخښنې دپاره دا هم کافي ده. خو که چېرې دا صدقه د الله دپاره شي، رب العزال د رضا دپاره شي. حدیث پاک د امام بخاری د حدیث مبارک نقل کوي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې اتقوا النار ولو بشق تمرة من النار. نبی کریم فرمایي زما امتیانو تاسو ځانونه وساتئ د اور د جهنم نه، اگر چې د یو کجورې په ټوکړې سره ولې نه وي. کجورې باندې هم نه، نبی پاک فرمایي د کجورې یو ټوکړه ده او د الله د رضا دپاره د یو فقیر محتاج له ورکه. نبی پاک فرمایي که چېرې رب العالمین دا خپل جناب کې قبول او مقبول کا، نو دا نیمه کجوره او د کجورې دغه ټوکړه تا د اور د جهنم نه ازادولی شي. د دغې حدیث مبارک که چېرې مونږ یو بل حدیث په تشریح کې رانقل کړو او تاسو په جناب کې وړاندې کړو، زه وایم چې هر یو انسان به جذبه پیدا شي چې زه محتاج سره څه ناڅه خپله د وس مطابق منډه ووهم او تعاون ورسره وکړم. حدیث پاک کې راځي، تفسیر البیان لیکي چې نبی پاک مبارک په کاشانه کې او په کور کې یو خادمه وه، هغه خادمې به نبی پاک مبارک خدمت کولو، څه ته لونډي، کنیز او وینځه او خادمه ورته ویلی شي. نبی پاک مبارک ته نبی رب العالمین عرض کې د جبریل السلام په زبان باندې ارشاد ورته فرمایي چې یا ای د الله رسوله، نبی پاکه، ای د الله نبی، ای د الله محبوبه، د ستاسو په کور کې چې کومه خادمه د رب العالمین پیغام دی، تاسو په کور کې چې کومه خادمه ده دا د ستاسو شان لایق نه ده، دا ما د جهنمیانو په لیست کې لیکلې ده او زه نه غواړم چې د الله د نبی او د محبوب په کور کې یو جهنمی ښځه خدمت کوي. ای د الله محبوبه دا فارغه کا او آزاده کا. عایشې بیبي ته نبی پاک فرمایي چې دا وینځه زما طرف نه آزاده کړې، د الله پاک حکم داسې دی. عایشې بیبي ورته فرمایي چې ته موږ نه نن نه بعد آزاد دی، تاسو تللی شئ. دوستانو چې کله وینځه فارغېده نو عایشې بیبي دغې وینځې ته یو 2 کجورې ورکړي، دا ستاسو په لار کې په کار باندې راتلی شي. وینځه مخ په وړاندې روانه ده، یو کجوره یې خپله وخوړه او په لار کې څه ګوري چې یو سوالګری راغی، محتاج راغی، عرض کوي د الله په نوم باندې صدقه ورکړئ. دغې یو کجوره راواغسته چې باقیا او هغه کجوره باقي مانده کجوره ولا ورکړه. چې کله کجوره د دغې فقیر په لاس کې کېښودلی شوه، د عرش نه جبریل السلام یو بل نوی پیغام راوړي او نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، رب العالمین فرمایي چې هغه وینځه واپس راوله، دا د ستا د خدمت قابله شوه، د ستاسو د خدمت کولو لایقه شوه. نبی پاک مبارک جبریل علیه السلام ته عرض کوي لا خو ماته حکم وشو چې فارغ یې کوي، اوس لا حکم کېږي چې واپس یې کور ته راولې، په دې کې څه حکمت او څه راز دی. جبریل السلام ورته ارشاد فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، رب العالمین په نوم باندې دې کجوره ورکړه، دا د جهنمیانو په لیست کې لیکلی شوې وه، خو چې کله رب العالمین په نوم باندې هغه یو کجورې ورکه، رب العالمین رحمت په جوش کې رالو او الله پاک د یو کجورې صدقې په خاطر باندې د دغې ښځې زنانه، د دغې وینځې کنیز د جهنمیانو د نوم او د لیست نه نوم وران کړی شو او رب العالمین په حکم باندې د جنتیانو په لیست کې د هغې نوم ولیکلی شو. ای د الله حبیبه تاسو واپس هغه ښځه راوستی شئ. نو دوستانو معلومه شوه دغې دواړو حدیثو مبارکونه چې انسان په معمولی صدقه باندې د جهنم نه ځان ازادولی شي. راځئ نن عهد کوو چې په چم ګاونډ کې کم سفید پوش خلک دي، په چم ګاونډ کې کم غریب محتاجه خلک دي، موږ د کجورې برابر هغوی سره ښېګړه وکړو. چا د 10 روپو وس کېږي، چا د 20، چا د 100، چا د
د زرو او د چا د وړو د چا د غوړو د چا د دالو چا د چینۍ او د چا د کور کرایې او د چا د پیناډال ګولۍ د ټیبلټ د یو پلتې وس چا کېږي راځئ موږ نن عهد کوو د خپلو خلکو سره موږ د دې دپاره هم موږ ښېګړه ورسره کړو چې د الله پاک بندګان دي موږ یې محتاجه پیدا کولی شو خو دوی چې محتاج دي راځئ د الله پاک د رضا دپاره خدمت او د هغوی خیر ښېګړه ورسره کوو نتیجه به دا وي چې دواړو جهانو کې به موږ ته کامیابي وي په دنیا کې به الصدقة رد البلا حدیث مصداق جوړ شو څومره بلاګانې موږ باندې را روانې دي الله پاک بې ختموي په آخرت کې به د اور د جهنم نه موږ نجات بیا مومو الله تبارک وتعالی زموږ ستاسو صدقات قبول و مقبول فرمایي او آینده زمانه کې د رب العالمین په نوم باندې د ورکړې توفیق زموږ نصیب فرمایي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.